چې دا سړی دروغ وي دا سړی سوی دروغ نو اوس بخذ ته قایص بوي چې ستانه کو سزا د فقېږي نو اله وي چې تو سلور قسم وکي او بیا په پنځم کې ځان تخیری وکي دا پنځه وکای که خذوی چې داران نکی کی توبه نو بیا بولم سزا د زناور کی معلومه شو خذ دروغجن ده کنه بیا بوله سزا ور کی او کنه خذ قسمونه وکړل او خیرم ځان تو کړ پنځه واړه وکړل سړیو مکل پتاونه لګی دا چې کم رښتونه کم دروغجن بس قایص به دواړو منس کې جدای راولي خذوا رخصت کی خبره ختم د دې منس کې تعلق د خزیوالي د خاونوالي څه شو ختم اوس د دې منس کې وخت تیریږي نه والذین یرمون ازواجهم اواکسان تهمت لګي زنانو خپل باندې او نوی دی لرا سلور گوان نوی دی لرا گوان مگر زانو نخپل فشاعت و آدم قسم دیو دینا اربع شهاداتن سلور قسمون پا اللہ انہو لمن الصادقین او پا هر قسم کی وداوی شاقینا دی رشتینو نام چی رشتینیم والخامسطو پینزم ان لعنت اللہ علیہ شاقینا دا اللہ لعنت تیوی یعنی دا اللہ دا رحمت ندی لریم علیہ پدبانی کی درو جنو نام وَيَدْرَوَانَ الْعَذَابَ او لرکی با دی خزن سزا قسمون دی خزی وَيَدْرَوَانَ الْعَذَابَ او لرکی با دی خزن سزا لرا دا خبره دا بیت لرکی انت شدار و شهاداتین قسمون دی خزی سلور قسمون پا اللہ شکی با سلور قسمون پا اللہ یاد وَيَدْرَوَ فائل قاضی دی او انت شدا بی انت شدا دی وَيَدْرَوَانَ الْعَذَابَ لرکی ودا قایص د خدنا عذاب په دې خبره سزا په دې خبره باندې چې گواہی وو کړه خدا قسمونه وو کړه سلور قسمونه په الله هر قسم کې وداوي چې نو لمن الکاذبین چې یقینا ډېر دروغ جنو نام زماره په خدای قسمی چې دروغ وي دا وي پینځم کې به وي والخامسه پینځم ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین چې یقینا قسم غصه الله دی پدې خزبان دي کې دې من الصادقین نرشتینو نام کده نرشتینو نه نو په ماره د الله غصه او د الله غضبي دو فرق وکړل استاد فکری یو د زورونو د زیرونو فرق د سړی جانب ته چې پینځم د سړی طرف ته وی نیوال خامسه تو او د خځې طرف ته چې وین ول خامسه تا ال ته خامسه تو باندې پیخته او دل ته خامسه تا باندې زور دی داولي دا ځکه چې سړی خبرې کوي نو لګي په دمه دمه کوي نو وقفونه کوي لګودريږي په دمه دمه کوي دې په لمن الصادقین باندې ودرید په والخامساتون نوې خبره شروع کړه چې نوې خبره عربی کې شروع شي نو پاغي ټکی باندې پیخي نو والخامساتو ان لعنت الله علیه او خذ چی نو دا جبه په تعالو نه لګي مېرمنه ډېر زر زر خبرې کوي دا تیز لګي ګړندای نوال خامستا هغه د مخ کې سره تړي اربع شهاداتن انت شهادت الخامستا مدار سلورم دلان ده والخامستا پنځم ان غضب الله علیها دویم فرق دا دی دویم فرق والخامستن ارستو د سړی طرف ته ویل دي سړی طرف تعویل دي لعنت او د خود طرف ته ذکر کړل غضب د خود طرف ته ذکر کړل غضب دار دی وجنا چې سړی په خلو باندې د لعنت ته ډیر نه وي سړی په خلو د لعنت ته ډیر نه وي نو د لعنت یریږي نو حساب وای چې په ما د لعنتی او زه په لعنت شم او خزه په خلبانه د لعنت ډیر یاد دی وته نالت وي دا نالت دی ډیر یاد دی په نالت شوی او په نالت شوی او بل سکاری ني ځکه نبی رسول الله حدیث کې وي چې اکثرن اللعنه دی د لعنت په خلبانه ډیر وي چې څوک ډیر په سشه وي دا غینه سوکریږي نه بیا دوی د لعنت نه یریږي نه دوی طرف ته ذکر کا غضب چې په ماره د شین اسمان چلاقي
غضب الله ما دې چړه کې شین اسمان بنظم ان غضب الله علیها چې خزي فیصله د قایص دربار ته وړه نو بیا نشي معاف کوله کن معاف کول ته وړي نو بس قایص دربار ته فیصله نوړي چې ویړه خبره ختم اوس معاف کول نشي بیا ان غضب الله علیها چې یقینا غصه الله دی د شین اسمان چړپ دی په دې باندې ان کان من الصادقین کیدا سړی رښتینو نام ولولا فضل الله حکمت احکاماتو احکامات الله مقرر کړی دي دا د الله لوی مهرباني ده ولولا فضل الله علیکم کنا فضل الله بتاسو او مهرباني داغه او یقینا نو لفظحتم خامخا شرمېدلی بوای ولولا فضل الله او کنا فضل الله بتاسو او مهرباني شرمېدلی بوای یقینا الله ر توبه قبل انکه زر رضا کیدونکه حکیم او حکمت والا چې دا سزاګانې مقرر کړی دي کې الله حکمت ته وان الله تواب حکیم او یقینا الله ر توبه قبل انکه او حکمت والا ان الذين جاءوا بالافك واقعو افک ذکر کوي د نرستو دا د دې لپاره چې ګورا نبی عليه الصلاه والسلام د احکامات څنګه جاری کړیو هغه د احکامات جاری کړی دي نبی عليه الصلاه والسلام د احکامات جاری کړی دي بل د دې لپاره د زورونو لپاره دا غچا چې بهایي په مسلمانانو کې خوري او پاک دامن د مسلمانانو بدنامي او د هغه د بدنامولو کوشش کوي ناغي د پاره زورنه او په کوم ذکر کی پنځم کال یا شپږم د هجرت غزوه بنی المصطلق غزوه مریسی او توم وی دا یو مشهور غزاوه مشهور جنگو مشهور غزاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لتلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عادتو چې غزاله به تو یو د بیبيانو نه ځان سره بوتلا نو قران دازي وشو خسرنه واچید ادا عائشه به راوت نبی علیہ السلام ځان سره عائشه رضی الله تعالی عنها بوتلا واپس راتل غزا وشو چې واپس راتل یو پړاو کې کیناستل دمیتا کیناستل دروانه دون لګمخ کې عام قانون دی چې ملګری او د سونو برابر کی او د سماعت لاړ شي چې بیا خو به 2000 او خان کې نول نشي او خو مستقله قافله وا چې لږ سات په وړو بولو تم نه قافله نه خو کیناسته او بیا خصوصا زنانا خو به وښ کې نول غختل پکې جواب باندې وینو ګرانه وو نو د سماعتي په برابرول خلکو پای کې عائشہ بای رضی الله تعالی عنها زمونږ مور بای هغه مو د سماعتي لاړه چې د سماعتي لاړه نبی علیہ السلام ته پته نو عالم الغیب نو په پټو نو پویدو وی تیارې د سفر کوي حکم ملاو شو چې زور روانيګو صحابو هغه خیال وکړو چې بس کیجاوی پرتی دي او پردې پر اخوري دي نو بس کیجاوی بڑا کینو دوخ کیجاوا دور او چتولم ني خوراک کلی پزمکا او کوچتولمی نو عائشہ بوی رضی الله تعالی عنها منګه هغه وخت ډېر سپکیو وړو کی بدنو زمون درانی نو صحابه وی ځا کی جواسم درنی کې دیشي ناشتي پکې هغه کی جواب پوخ پورو تړلا او خې پاس روان شو 7:13 شو عائشہ به د اسماتی نراله شراله وکتل ملک صاحب پروت ته قافله تلیدا ډیر اریان شو ان لله وی یوس پس کوم بس خيار وا قانون د نبی عليه السلام داو چې نبی عليه السلام با دو قافله نرست سوک پر خودل چې که څوک مریض پاتې شوی یا د چانه سامان پاتې شوی
نو ارستنه کس پیراوالی زنب الجیش چې وته وای تاسو ناوی لخکر نرسته یو کس پاتې کو چې پاتې را پاتې سوکی هغه بم راولي او کچرته سامان یې بم راوړي. صفوان رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن معطل آغا نبی علیہ السلام پاتې کړو. عائشہ رضی الله تعالی پاک قضای پزان صادر خور کو سم لاستا ای بس څوک برازینو بوزي به میکنه اسنه چې په یو مخلاله شم او سا کس په بل مخراشي زبم رو کشم خبره ختمي خو په دې ځای به يم دلته براشي پاغځای په ځان صادر واچو. صفوان رضی الله تعالی چراغي چې قتل د پردې د حکم دراتلو نمخ کی آغا عائشہ رضی الله تعالی لیدلی و چې قتل صادر نه یاد بدن د ساخت نه پی جندلا چې دا خو عائشہ ده وی انا لله و انا الیه راجعون دا ویل او اوخي خاطراوست کینو وی په دې باندې کینا اخو لار اپوخ برابر کینا استا ځان برابر کو پرده برابر شو دوخ روان قدمه خناونی وو نسبت ہوتا نه لګیدلی بوئی تو بل پڑاو کې پتو لګی دا چې عائشہ نشته بل پڑاو کې پتو لګی دا چې عائشہ رضی الله تعالی نشته سات تیرې دو خصات پس پوخ باندې عائشہ رضی الله سوردا خلقولی دل چې هغه دراله بعض پروپاګاندا والا لګه خبر ډیری عبد الله ابن ابي ابن سلول زوی دا د منافقانو سردارو دوی كانت على موعده من صفوان دې صفوان سره جوړ توړو وتویلو چې زبده تیساریګم زبې تیساریګم باچ سه په خله راتل خبره خوري کړي چې لکه دا سګور دواړه پاتې شوی دي خو سبا شوی کنه سبا شوی پروپاګاندا شو پښتانه وایي چې اختیار ازي دروغ وکړي روان کړي بس پروپاګاندا نه کله کله ډیر مخلصان خلق متاثر شي پته تونه لګي او بس هغه هم چې سو وینو نو هغه پاری کی حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ غند مخلص صحابی چې بدری صاحب د حسان رضی الله تعالی عنہ مخلص صحابی مستح ابن اساسا بدری صحابی او دارنګ حمنه بنت جحش د نبی علیہ السلام خینا دا درې پکې ایصدار شو مسلمانانو نه اور خو منافقانو د مخلصو مسلمانانو نه پکې د حصہ واغستا خبره خوریدله نبی علیہ السلام ته مرسیدا نبی علیہ السلام انتهایی پریشان شو انتهایی زیات پریشان چې دا شو الله طرف نه لا حکم ونه سورۃ نور خنور راغله حکم ونه پریشان دي ډیر زیات صحابو کمیټي راجمع کړه ملګری راغون کړل به مشوره کو تاسو خبرې چې دا خلک سوي اسامه رضی الله تعالی عنہ توی تسوای اسامه خو صاحب خبرو کړه بالکل دروغ دي عائشہ پاک ده بس وی عائشہ پاک ده او د دې خلکو دا خبره بالکل دروغ ده علی رضی الله تعالی عنہ توی تسوای هغه د نبی علیہ السلام د ترزیو کنه د نبی علیہ السلام د زړی خیال او ساتي ته دومره فکرمند ولې دومره غم د سره ولې دي ستاسو پر نوري خزلې کې دي عائشہ تومت خیال نو خود نبی علیہ السلام تسلی خیالو چې نبی علیہ السلام تسلی وشي دی ولې دومره خپه دي
دا خبر عائشه ته خو بیا پته لګېدلی و عائشه رضی الله تعالی عنها بیا تر مرګ پورې د علي رضی الله تعالی عنہ خپه و چې دوله داسې خبره کړې و حالانکه دا په سبب ګمارینو خدای خپل خفګانو او بیا چې خبره کوله وی نبی علیہ السلام سره یو ابوبکر او یو عمر او رجل آخر یو سره بلوم وی نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه میراغست وی رجل آخر یو بل سره مو خپوتنا بیا بل صحابي واسط نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ پاک ده وی دلیل څه دی وی نبی علیہ السلام دلیل دار چې مونږ ګورو چې ستا په بدن مبارک مچ نکینی ستا په بدن مبارک باندې مچ نکینی مچ په ګندګو کینی نو د دې وجنه الله ستا بدن ته نه پریدي نو چې ستا د بدن الله رب العزت د مچ نه حفاظت کړ دې نو ستا کور کې الله ګنده خزانه دی راکې کوله دلیل وی ستا کور کې الله ګنده خزانه دی راکې بل صحابي ته وی تسوای ای پاک ده وی دلیل څه دی وی نبی علیہ السلام ما سره په دلیل دادی ما سره دلیل دادی وی چې ورځ موږ مستولاړو او تا کېړا وی استا چپاله چې کموا نو علي وی استلرلې وکړه موږ هم چپاله وګرځولې د موږ نارستو تاوي چې دا زما په چپاله پورې ګندګي و نو ما په جبرائیل راغی او جبرائیل علیہ السلام ما ته وی چې چپاله لري کنه تاسو لري وګرځولې نو زه د دینه خبره معلوموم چې ستا په چپاله باندې الله ګندګي نه پریدي نو ستا کور کې الله ګندګي نه پاتې کی نو عائشہ ګنده نو ستا بیبي بنوا نبی علیہ السلام تنده ورون شو خو په دې خو کېدل نه بل صحابي ته وي بل بریری نه تاسو کو خلکو ته وی د بریری نه تاسو کا ځکه دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها زدا او دې ته د کور حالات ټول سي معلوم دینه تاسو کا بریری ته وی تسوای بریری او ته عائشہ کی خونشته یو خو پکشته هغه داري چې کله دا وړو واغږي نو نا تجربه کار نه ما شومه نه وړو کی عمر کې واده شوی دا نو نا تجربه کار ده نو پټی نکی وړو واغږي نو پټی نکی سپکی نه دي برغوله په کولپای کې نه دي انو دغه راشي ورغو مې راشي بيزا راشي او وړو خوري دا کار پکې دی بس ساده وکنه چې دا سادهګانی غدا کارونه باندې نه پويږي بریریم صفائی پیش کړه ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ کور تلال هغه خزه ته وی ګوره خلک داسې خبرې کوي خزه ته بالکل دروغ وي بالکل دروغ وي وته ته تاسو په درچ دروغ وي ته کور ناشته هغه ته زه کوم تانه تاسو کوم کته د صفوان په ځای وینو څه حال دی کته د صفوان په ځای وی توبو باسا عائشہ خو زما مور ده زما مور ته وبند نظر ګورم نو چې ستا مور ده نو صفوان مور نه وی زوام که زه په عائشہ په ځای وېزو نو ما به دا کار نو کړ ما به د نبی علیہ السلام عزت خیال ساتلو او ته وای که زه د صفوان په ځای نو ما به دا کارو نو کړې نو العائشة خیر مني وصفوان خیر منك صفوان ستانه غوړه دي او عائشہ زمانه غوړه ده نو دوی څنګه دا کار وکړو دا کار نه کړی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان وو وای نو پورا میاش پریشان وو ک نبی علیہ السلام عالم الغیب نو نبی علیہ السلام ول دوره پریشان کیدو عائشہ رضی الله تعالی تعالی پته نشته دي چې ما په صدا پروپاګاندا بار کیږي او کور ناس ته څه پتا و موبایل خلوی چې چا ترين کړو نو هغه عائشہ رضی الله تعالی عنها یورز ما خام وی کورونو کې لامنګه بیت الخلاګان جوړ کړي نوي باترومونه نو جوړ نو ما سلطان او دسماتی لاړم ما سلطان وی او دسماتی دتلم خود بیمارم را سرا مستحوا مستح د مستح مور ورا سرا دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها کې دا
او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ترور وا ماسی وا هغه سره یو د سماتی له وتلو مشر زنانه وا هغه بوتلم وی چې لګ پلارتلو نو د مستخ پاو خوایدا د مستخ پاو خوایدا مستخ وی تعیسه مستح یا مستح غرق شي وی عائشہ رضی الله عنها یا امه دا تسوی انه قد شهد بدر مستح په بدر کې شریک شوی دی چې په بدر کې کم صحابي شریک شوی طاقت خیره کوي خپل زوی ته خیره کوي چې خدای مستح غرق کی هغه سو نه وي دویم ځل بیا خوایدا بیا وی تایسه مستح غرق شي په دریم ځل چې وی عائشہ ته یمور به بیا دا خبره مکوا مستح هغه خو په بدر کې شریک شوی دی هغه ست خبرې کوي هغه وته وی واهنتا یک مقلی تا ته پته نشته یو ته څه چللې ایو ته خبر وکړه چې خبره وکړه پایشه ته براله پایشه دې نه ته براله چراله وی ډیر بیمار شوم وی مزوم وی نور خو بیا خو خياروا وی زه دور پوښوم چې د سرزونه ما سره نبی عليه السلام خبریم نه کوي خواله علم ناراضي وی ما چې دا څه چللې خدا دا چل شوی دی کور تلاړه نبی عليه السلام ته وی کی اجازه دي زو پلار کړه لګلاړ شم پلار کړه بلاړ شم وی یو ورشه کور تلاړه مور ورته کېناستا رومان مور ورته کېناستا ابوبکر ورته کېناست ویلوري سم خبر وکا چې دا څه چللې صفا خبر وکا هغه ورته ویل چې زما استاد سوال بس هغه پشاند ابو یوسف او دا غدرونه دی وی د ډیر خفغان نه کانه د یعقوب علی السلام نو میر شو وی ما چې تاسو حال او زما بس د ابو یوسف او دا غي دی بس زه ډیره خبرو کوم تاسو زما نه منئ تاسو له خلکو غوونه ډکړی دي او بس زما دا یقین نه چې مال به الله سو بندوبس کوي او فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون دا ویل او بس بیمار وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور قرراغي ابو بکر ته یو ته وایا یو خپل ورته نبی علیہ السلام وی عائش اما ان كنت الممت بذنب فاستغفري وتوبي عائشی کو گناہ دې کړی نو فاستغفري وتوبي توبه واسه الله تا والا فسيبرئك الله دیني بس الله دې پاکي راولېږي وی بس عائشہ دې ما سنوي نو چې الله زما برات را لېږي وی والله که زما دا ګمانو چې الله زمانه طرف نه چې الله رب العزت په زما مبارک کې د جبرائیل په ذریعہ باندې پاکي را لېږي دا خیال زمانو خو ما چې نبی علیہ السلام ته بس په پټه باندې سووي چې بس دا خبره ختم کی سورز تو تیر شو میاش پورا شو وحی رالا دا صورت راغی هدایتون رالل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا آیتون رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک رڼا شو خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو आवाज کو یا حمیرا ان الله قد براکی یا حمیرا نبی علیہ السلام کله کله ډیر مینې نه عائشہ ته حمیراوی رنگ نصروا وی سرګوټي الله ستا برات راولېګو او دا آیات راولېګو دا سورته راولېګو نو دا سورته راولېګ نو عائشہ رضی الله تعالی الحمد لرب ابراهيم رب ابراهيم لره شکرونه دي رب ابراهيم لره نبی علیہ السلام می زه پوښوم چې دا زمانہ لګه خپه ده زکه چې کله عائشہ زمانہ خوشاله نو دی وی چې الحمد لرب محمد شکرونه دی رب محمد لا او نو وی چې او چې کله خپه نو دی وی چې الحمد لرب ابراهيم چې رب ابراهيم لره حمدونه دي
پلار ورته وی ابو بکر رضی الله تعالی پاسا نبی علیہ السلام شکریا ادا کا ویني ادا کوم د خدای ولنا ادا کوم چې ادا کوم مینه وکنه د خدای ولنا ادا کوم چې ادا کوم دا نه د خو په ما یقین نو د نه ادا کوم زه الله رب العزت شکریا ادا کوم چې زما پاکه باندې تون راولېګل ټول خوشاله شو نبی علیہ السلام خوشاله شو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نو دا دوره تکلیف نبی علیہ السلام ولې برداشت کو عائشہ ولې برداشت کو او کور والے ولې برداشت کو خدا حکمت پاری کې داده کنا چې څومره فائدو شو مسلمانانو ته چې احکامات را نازل شو د سورۃ نور دا نه د حکمتو او دا مو چې نبی علیہ السلام مختار کل نه دی او نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی او دا حکمت ذکر کړي چې د عائشہ مینه نبی علیہ السلام سره زیاته شي وا ډیره زیاته شي وا الله وی چې زمانه زیاته مینه وو سره نه کوي زمانه مینه نه زیاته مینه وو سره نه کوي واقع د اف کې راوست چې د عائشہ مینه لګه حد تر برابر کی چې د نبی علیہ السلام سره د نبی علیہ السلام پاتې شي د الله سره د الله ولا پاتې شي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا کسان جاءوا بالافك چراتلی راړل تور داروغ بالافك صحابي باندې بدنام ولګي نو هغه ته وسوي خلافت ملوکیت بوته وای نه افک بوته وای څه شي افک رسائل مسائل بوته نه وای آیت تبا افک وای افک چې صحابي باندې بدنام ولګي ان الذين جاءوا بالافك یقینا بدبخت پریتان چراتلی راړل تور داروغ صحابه چې کوم شریک شیو هغه غلطۍ کې شریک شیو اب غلطۍ کوي ته هم سزا ملو شي دا اب غلطۍ کې شریک شیو نور اصل کار د منافقانو اصل راوړي دروغ منسوب بندي د منافقانو وا ان الذين كنا كسان شراول دروغ عصبه منكم دا یو مضبوط اړه تاسو نه دا مضبوط سازش باندې شیو لا تصبوا شر لكم میګنه دل رب تاسو د پاره دا بد نه لا تصبوا شر لكم مګنه دل رب ځانو د پاره بد نه دی ګوره د صحابو د په مور د مسلمانانو تهمت لګیدل دي او عبادت مګنئ بلوا خیر لکم بلکې دا خیر استاد لپاره خیر دی څه خیر دی یو ګورا برات د عائشہ راغې چا عائشہ جنا برات دویم مقام د عائشہ دریم اجر د عائشہ رضی الله تعالی عنها دویم فائدہ به کې دا شو چې لوی احکامات رالل او دریم زورنه په کمراله چې څوک په صحابه باندې لګي غیتا مقام د عائشہ او د نبی علیہ السلام معلوم شو په تهمت لګیدلو په یوسف علیہ السلام شاهد من علیها په یوسف علیہ السلام تهمت لګیدلو نه یو د اخذ یو رشتہ دار گواهی وکړه او د قمیص نه معلومه کړه عیسی علیہ السلام په مور تهمت لګیدلو نو وړو کې عیسی رضی الله علیه الصلاۃ والسلام هغه پاکي بیان کړه قال انی عبد الله عائشہ تهمت لګیدلې نو جبرائیل علیہ السلام د اسمان ناراضي او هغه دغه پاکي وروړي نو دا د عائشہ مقام نه دی لا تصبوا شر لكم مګنئ تلرا ګمان مکوې په دې باندې د شر ځانونو لا بل وخير لكم بلکې دار به تر تاسو لا لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم د پاره داریو کس د دینا غدا چکړی دي ګنا نام چې سې کړی دي داګه نو لای صدا مكتسب من الاسم هغه چکړی دي ګنا نا والذي تولى كبره چې کم یو تن سکړی دي داګه سزا ول الله ورکړه داغلا حسن رضی الله تعالی عنہ اغلو موي اتیا دوری ملاو شوی مستح توم اتیا دوری حمنا بنت جاش اغه توم اتیا دوری ملاو شوی عبد الله ابن ابي ابن سلول له ور کړو کنا نو اغه کې داغي بارکی داویل چې دل عذاب عظیم دی لوی عذاب بول الله ور کوي لوی عذاب وعده وسره وکړه نو بس هغه د پاره یا کلوی عذاب دی دا ورله پورا دی وای بیا
همنا تو اس قالو حجیرا و مستحو چکل ای بلی خبری کڑی حسان و حمنا و مستح و ابن سلولا ذاق فی الحد خزیتن حد بتا ملاو شو کما خاز فی افکم من القول یبصحو لکه چه دی فاغی کی شرک شیو بیفک کی نو دعوت سزا ملاو شو لکل امریو منهم مکتسو من الاسم پار داریو آغا چی گٹلی دو گنانا هایو سڑی دا دینا آغا دی چی گڑی دو گنانا والذی تولا کبرہو آکس چی آغا زموار شوی دے دلوی سید دی قیسی دلوی سید دی گناہ او دا دروغو منهم دا دینا نو دل دی عذاب لوی چی آغا عبداللہ ابن سلولو چی لوی پروپیگنڈا دی جوڑا کڑی وام اغل لوی عذاب عظیم اغل دی عذاب لوی زورنی ورکی ولولا اسمیعتموه اولنوا چولی در تاسو دی لرام چی گمان دا مسلمانانو دا لولا اصل کې پزوان نه باندې دی اصل کې لولا پزوان نه دی اذ سمیعتموه چی تاسو آوری دی لرام لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیران اولی گمان نکو مسلمانانو سڑو مسلمانانو خزو پزانونو خپلو باندې د خیر پزانونو خپل عائشہ اسی صاحب کو خپل ځان ته پزان دا وګوره چې دا تهمت ته پزان جایز غني چې پزان جایز نه غني نو عائشہ ول جایز غني او بل دعوت زکه ځان وي چې په د عائشہ باندې تهمت دا په ټول مسلمانانو سو تهمتو زکه د چینی ویخ چې ګندشي نو سره پاکيږي نه نو دا د مسلمانانو مور وا نو چې په عائشہ بدنام ولګي نو ټول مسلمانان بس شي بدنام شي زکه بیان پسهم خیره زارونو خپل باندې د خیر ګمان عمر نه کو او په خلی به مېلوي وقالو هذا افکم مبین او ویلې دی چې داری دروغ کارا بالکل صاف کارا دروغ دی هذا افکم مبین داری دروغ بالکل صاف لولا جاء علیه باربات شهداء ولن راړل دی ولن پیش کول دی سرور غوان پکار وکنه چې خبره کړي وانه سرور غوان ولسو پکارو ولی راتلنو کول سرور غوانو باندې فایل لم یاتو بشهداء نور کله چې پیش نکړل سرور غوان فولائک عند الله هم الکاذبون دا خلق چې دی د الله سره بالکل دروغجن فاولائک عند الله هم الکاذبون چې صحابي باندې تهمت لګي او دلیل وسر نشته نو وایلو دروغجن دا نه چې مو پاک اسلام دی فاولائک عند الله هم الکاذبون دا خلق چې الله سره دې لوی دروغجن فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله پتا سو مهرباني دا په دنیا کې او په آخرت کې لمسکم خامخا رسیدلی وو تاسو فيما فستم فيه فارس کې چې تاسو تر رسیدلی وي عذاب لوی چې تاسو به غوپې والے شوروم پکې کړي وا فيما پاس کې افستم فيه چې تاسو به شورو کړو او رسیدلی وي هغه کې عذاب عظیم لوی عذاب الله لوی مهرباني وکړه چې د دنیا عذاب در باندې راوړل لګو استلقونه بیالسنتکم کله چې غستل تیر دلرا تاسو په جبو باندې چې په جبو ما غستو یعنی یو به یو نه غستو بل به بل نه غستو په جبو تلقونه معنی تاخذونه بیالسنتکم یا تلقون چې شي نو دروغ په معنی باندې راځي تلقونه کله چې دروغ ول تاسو په جبو چې دا لګیاي په جبو دا گاډریو چتولې وتقولون بیافوائکم اویلم پخلو باندې خلی او جبا یاد کړه اشاره ده دیتا چې دا خبره تشه د خلی او د جبې تر حد وا دا خبره تشه در خلی او د جبې تر حد وا یعنی دلیل په نو څو چې سړی د سړی نه کړوي د سړی نه کېدلې نشوا ځکه دلیل په نو کنه اس تلقونو کله چې هغه ستا دلرا په جو خپل باندې او ویل تاسو بخلو باندې هغه چې نو تاسو سره بده باندې دلیل هغه هم په ویل لیس لکم بی علمون چې نو تاسو سره بده باندې قسم دلیل پتا سبونو حینا وهو عند الله عظیم او تاسو غن دې لرا سپک چې تاسو دا دوره مثلا نه چللې پتا سبونو حینا او پکینه په مور د مسلمانانو تهمتو دا خدای سره مثلا نه وا وتعصبون وعينان او تاسو غن دي لرا حينان سپک چې دا دوره مثلا نه دا او وایند الله عظیم او دا د الله سره ډیر لوی معلومه شو د ګنا لویواله وړکواله دا د الله په نږدې کای او سره خپل ګنا کوي
او د ته وړو کې ښکاری او د الله په نس غټ نو غسه دی غټ ته کده وته ډیر په خپل ګمان کې وي چې دا وړو کې دا دوره خبر نه دا وړو کې دا دوره خبر نه په دې باندې وړو کې کیږي نه وتاسبون وینان او تاسو غنه دیر معمولی چې دا څه معمولی شي سوې بس کوول شي څه خبره ده وهو عند الله عظیم وی مړه دی وی چې مودودی دالی کلی دای څه چل سړی کولی کل څه چل کولی کل هوا تاسبون وینان ته خو معمولی غني او په دې باندې ټول دین بدناميږي په دې باندې ټول دین بدناميږي وتاسبون وینان تاسو په غنای دی را تاسو غنه دی را سپک او عند الله عظیم او دار د الله په نسبت ډیر لوی دی دا ولولا اسمعتموه اول نو چې تاسو اوریدلې وی دی را نو ویلې ومه لولا بیا په قلتم د خصدر سید دی کنه ولولا اسمعتموه اول نو چې کلام اوریدلې نو ویلې ومه چې ما کوننا ان نتکلم بهذا ندی ممکن منګلا ندی مناسب منګلا چې مخلوق خو په دې باندې توبه په دې باندې مخلوق خو نه وی نه تکلم بهذا چې مخلوق خو په دې سبحانك پاک الله تو اعظم بهتان عظیم دار بهتان لوی چې په ثابت تهمت لګیت نو آیا سبحانك اعظم بهتان عظیم او پاکی الله تعالی را د ثابت دا نامه د لوی بهتان د بهتان دی فبهت الذی کفر چې سړی حق هریان کی اگ بگ سړی پاتې کی پر عائشه باندې تهمت سړی اگ بگ پاتې کی سړی هریان پاتې کی سبحانك هذا بهتان عظیم تدی وجنه امام مالک رحم الله فتوا دا من سب عائشة بهذا اللفظ فقط کفر من سب عائشة بهذا اللفظ فقط کفر چا عائشہ رضی الله تعالی پدې ټکی کنځلو کړل او دا وی چې نعوذ بالله غي مختور کړو اي مختور کړو فقط کفر نو کفر کو روز احزاب کې راځي چې کله پیغمبر بیبي سب بد اخلاقیو کی نو دا غیله دوچان د سزای څنګه وای دوچان د سزا وای خمینی علیه لعائن الله شیعگان اباد الله خضراءهم وعلى من اتفق معهم واتحد معهم الله دې هغه څوک په لعنت کی چې د شیعو سره یواله کی هغه د شیعو مشر خمینی هغه وای زما کو سورسید په حرمینو او په مدینه باندې نو زو د عائشه قبر لا هغه لبا دوری ورکوم دوری وای او دوری ورکوم دوچند دوری ورکوم دوچند دوری ورکوم وای فیزکا چې نعوذ بالله غدا بدکاری کړی دی دا کړی دا کافر نه هدا وینا په خیر دا خو مونږ سو په سیاسي جوړ باندې اتفاق کو تا خو د مسلمانانو د مور دشمن سره اتحاد کو هغه سره دی والو کو او تخیل دی وبندې پاتې او زه چې کمونو په معمولی خبره باندې دی وبندیت نو باسمه خو خپل وی دغه د تخکاری او دغه د نخکاری د خپل سترګې بینش د تنخکاری او زما د سترګې خسنه د تخکاری ولولا اسمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم دا د هر صحابي بارکی وی عائشہ نوم پکشته بس خبره ختم شو چې په صحابو تهمت ولګید نو دا قانون راوستو جاو بخلافت والملوکیه چې خلافت ملوکیت راړو رسائل مسائل راړل ناغي بارکی بوای یو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وای باول هذا افك مبين دا چې کوم خبره کړی دا نو داری تور دروغ دویم دا چې چا کړی دا چا نقل کړی دا نو اولئک عند الله همل کاذبون دا لوی دروغجن دي او هو عند الله عظیم ته معمولی غني خو الله سره دی لوی دروغ او بل سبحانك هذا بهتان عظیم وای مونږه نه یادو مونږه نه ذکر کو دا خلوی بهتان په صحابه باندې هذا بهتان عظیم یعذکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا تاسو نصیحت کې الله دا आवाज دسه دې ته چې आवाज ویل نه به आवाज تجدید وای چې باز جنت او دوزخ یادوا او خلق جوړوا دا आवाज دی وی پلان کې وی خواایز دی اپیز جان وی خواایز دی
پلان کې کیسه وکړه پلان کې د جنت کیسه کړي دا د دوزخ کیسه کړي دا خو عايز دی دا واز یعذکم الله دا واز د صحابه پاکي بیان کا د دین له واز برشته دفاع مسلمانانو کا الله وی ته دا واز کوم انت عودو لمصری ابدا دا چې بن اوراونه ګرځي تاسو د دې غونته خبرو ته لمصری باندې پوښوي لمصری څه مطلب دی چې پایشه ته مت لګېدل نو د دې غونته په بل صاحب سو لګوي ته مت لګوي انت عودو لمصری دا چې راونه ګرځي تاسو د دې غونته خبرو ته اس کلام اسنا عثمان ته خیانت ګروای اسنا معاویه رضی الله تعالی عنہ ته هغه تبیا بدعتي وای اسنا عمر ته بدعتي وای اسنا عثمان ته سوای بدعتي دا گنجان منجان وای چې یاره وای دغه لري غیر مقلدین دي کسری گنجان دي کې گنجان دي خو وای یاره وای اذان ثانی دا چې کم دین وی بدعت عثماني دي دا بدعت عثماني دي نو بدعت چې څوک نو هغه ته سوی مبتدع نو مات نعوذ بالله عثمان زه سده بدعتي او وی دا شل رکعات تراوی چې دي نو دا بدعت عمری دي دا چا بدعت وي نو عمر رضی الله تعالی عنہ نو بدعت چې څوک سي مبتدع نعوذ بالله عمر زه سده بدعتي نو عمر ته بدعتي عثمان ته بدعت دومره غټ خلق ته د دې عثمان او عمر سره سشته اختلافات امام بونی په غلاړو کې سره دي د دې هغه سره غټ غټ اختلافات دي نو هغه سره دلایل وی دي عثمان ذنو عمر ذنو انت عودو لمصری ابدا چې اذان تا او بدعت عثماني وای چې دا عثمان ذنو بدعت نو قران چا جمع کړی دی جامع القرآن سوکته عثمان ذنو بیا ځان لبل قران راړوای دا موږ ته پریدا ځان لبل قران راړ چې پته دی لګي دا لګي انت عودو لمصری ابدا نصیحت کی تاسو تعالی چراو نه ګرځي دیغونته خبرو ته اس کلام او ایمان خو در کی کنه ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان او یبین الله لكم الآیات بیان الله تاسو ته صاف نه کړه پاکه راشي چې عائشہ بالکل پاکه ده الآیات صاف دلائل خپل والله علیم حکیم الله په حکمت والا ان الذين يحبون زورنا خلقتا شرعی مسلمانانو کې بیاي خوري ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا کسان چې هغه د زړه غواړي دا خبره چې خور کې بیا آیاتو يحبون چې مینه دا قصد او اراده مصممه ده مضبوطه اراده ان تشيع الفاحشه چې خور کې بیا آیاتو او پریتاله په مومنانو کې لهم عذاب علیم دې عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې چې بیا یې خورای چې وي خود راو باسي او شانه بشانه دې مسلمانانو سره کارو کې ان سی ډی والا او دا لګیای چې دې عام جنسي مساوات چاہتے ہیں سړی او خود دې بار بازار کې اوځي او په سملو کې اوځي نو دا بیا ته خورای انتشیل واحشا او یګرځي دي کنه خود هم ټور سړی ټور لته شي نو خود دې مسلزي ټور لذي وی خسړم چې کمنو یارانو دوستان په لورو کولو کې لري او غم خاده لذي نو لدا څه خبره ده خود دې داسې یارانو دوستان سکی اولري او زی راځي دې چکرې مکر دی لګی کنه دا څه خبره ده وای یا دا وی ان تشیل فای لهم عذاب الیم دل دردناک عذاب دې څه دی دردناک عذاب دی لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة نو دا وی زنانه رو باسي کورونه او یرا تا وی چې کمونو په خور لیدل دی په خور لیدل دی تا وی نه ما هونه لیدل وی او استاد دی غوالي لیدل دی نه وی تا په دی غوا کې څه فرق دی تا په دی غوا کې څه پاسه چې ته په خور ته وګرځا چکر مکرو لګو دنیا او وینا هم په مسلمان خدای په خکړی وا وته وی تا په خور لیدل دی وته ویل تخری یا گاډای کې خري تړلی کنه گاډو پوری فخری پکی ویاو نیتا او خري کې څه فرق دی هم په پیښور بازار کې ګرځي ته په پیښور بازار کې ګرځي څه فرق دی په تاسو کې نداوي فی دنیا په دنیا کې ول الله عذاب ور کوي 13 کال د قضا کې بار اکسیډنټ شو ته تعالی سرخوا کې او درې په کې دا سوي شکر دې خبر شوم چې الحمدلله هغه ته رجوع وکړه اکسیډنټ شو او برابر شي وي پکې په کوهستان کې په داریل کې چې کمندونو اکسیډنټ وشو او زنانه پکې وي د انجیوز او اکسیډنټ وشو په منځ باندې پکې جناش لیدلې و
بالکل په منځ او د جامور پر ستور نو پاتې ستور عذاب علیم فی الدنیا په دنیا کې ول الله ورکی خو عقل چته دی عقل چته چې عبرت نه واخلي الله دې ټول لا عقل ورکی چې دې سونه توبه وباسي ګینینو خطرناک خبره ده په دنیا ول الله ورکی په دنیا لهم عذاب علیم فی الدنیا دیلره عذاب درناک ډیری قصې دي ډیره خو د ویلو نه ځنې کنه نو دا لګیای دا گاڑی به روان کړي کله په یو طرف کله په بل طرف باندې او جنکا په کې نه دا وای چې جنکو سفر ځان لکم ځای دی چې رواني وګرځي دي ځان لدی ګرځي رواني دي عذاب علیم فی الدنیا درناک عذاب علیم فی الدنیا درناک عذاب په دنیا او په آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پویږئ الله پویږي تاسو فائدہ او نقصان تداوی ما استفار کړ دین جوزنا زما 2000 روپیا او بنشي په خپل فائدہ او نقصان ته نه پویږي الله پویږي ستاسو معاشره په طریقای ته نه پویږي الله پویږي والله یعلم الله پویږي په طریقای فراز انتم لا تعلمون تاسو نه پویږي فراز طریقای باندې ته طریقای فراز الله پویږي شانه بشانه کی ترقی نه سړیا وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله بتاسو مهربانی نو شرمیدلی وای لب تلیتم خامخا امتحان می در باندې کړو وان الله رؤوف الرحیم او یقینا الله مینو مهربان دا په مشرانو چې بدنامي لګی دا چال چا دی دا شیطان چال له چې مشرانو باندې بدنامي لګی په صحابه باندې بدنامي لګی دا تعلیم د شیطان دی خبردار د شیطان په تعلیم روان نشي اے مومنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان مروانه گئی په قدمونو د شیطان خطوات جمع د خطواتن نو قدم ته وي په پل شیطان پل مقدام په قدم د شیطان قدم مقدام او کله خطاون نشي مطلب په غلط وسوسو داغه په غلط وسوسو مروانه کې کنه یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے مومنانو مروانه گئی تاسو پاغا خطا په قدمونو شیطان تا په پل باندې پل مګدای الله چې د سوینو هغه معنا و من یتبع خطوات الشیطان دا د انجیوس پلته پل چاوي شیطان او چې دای د حق ته بیان کړي دا حق دای ته بیان کړي د حق دای دا ما سره کیننو بیا به ته و من دا لوډ سپیکر دی ویلو نه دی کنه یار سوکم و من یتبع خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء سوق چې روان شي خطوات شیطان په پل شیطان نو دې ته پلونه د شیطان وي چې دا هغه په قدم دی دینجیوس په قدم دی نو دا ته پل شیطان وي د شیطان پل پریدا دا الله رب العزت حکم واخلا الله به دې رزق زمواره تر رسول انجیوس درکو ومن يتبع خطوات الشیطان سوک چې تابعداري وکړي قدم د شیطان د پلونو شیطان پینو یامر بالفحشاء یقینا شیطان حکم کوي بالفحشاء بیاتو باندې ورمنکرو په ګناونو نور ګناونو بالفحشاء په بدو کارونو په بدو خبرو په بدو کارونو فحشاء هر قسمه بیاي یا خاص زنا والمنکر عوام نور ګناونه فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنوے فضل اللہ بتاسو مہربانیے ما زکا منکم من احدن ابدا نو پاک شوی ستاسونا اس یوتن چرم سوک نو پاک شوی دادا اللہ پا احکاماتو پاکی گی معلوم شوا دا معاشری دا پاکوالی دا پارا دا اللہ دا احکاماتو نا بل سیز نشتا جی پای معاشره پاکی شی کیا سڑے ہوئی منگ دا کلی دستور مقررو یا دا کلی تڑا مقررو او چی پاکی بانے معاشره پاککو چرم نشی پاکو لے ذکر ولولا فضل الله دا سورۃ نور راتل دا الله لوی فضل ورحمتو دا الله مهربانی ما زکا منکم من احدن ابدا نو پاکشه تاسونا ایسو چاریوم ابدا چاریوم ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله پاکیا چاله چې ارادو کی والله سمیع علیم الله یریدون کې پوهه ذات والله سمیع علیم الله دې وريدون کې په ذات ولا تلل الفضل مسكون يوم
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. پکې بند کا دوستا د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک لمنی بیان کړه ادبونه ځای په ځای مسلمانانو توویل چې بیا دا سونه کوي چې چرتا په صحابي او په مشر د دین تهمت لګي نو هغه پاک دامنی کوي. دا په مشرانو تهمت لګول دا د شیطان قدم دی. د شیطان ممنئ ولا یأتل اولو الفضل منکم. اوس داوی چې کله د ګنا نه او توبه ویستله نو بس بیا سره ته نور بایکاټونه مکوه. خوستا خو هغه سره د ګنا د وجروانه وا او هغه ګنا پرې خود نو چې ګنا پرې خود نو بس تو سره بایکاټ مکو. مستح د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ماسی زیو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ باغ سره ډیره خېګړه کوله نو چې په لوري ولا تهمت لګاو نو هر سړی دې پزان راوړی نو چې سړی زړه نه سخیږي نو ابوبکر زنو قسم کو په قسم دې کې بیا مې سره خو کړل بس ته ما سره خو کول او د ما سره دا وکړل. قران ته وی بس وشو کنه هغه ته د خپل ګناه سزا ملاو شو هغه ته ملاو شو نو بس اوس بای کارټونو ته ضرورت نشته دی بیا سره مخکوا. قران داسې عجیب دین دی او داسې دین او قانون پیش کړي چې ضد او عناد مکو. بس د صدواجنا چې ستانه لګی دا هغه وجنه هغه توبه وستله پاغه هغه تاتیا دوری ملاو شي بس چې الله معاف کو بس ته معاف کا. ولا یاتل الفضل منکم. حسان رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله تعالی عنها په مدح کې ویل حسان رضان لا تظن بریبتن. حسان رضان لا تظن بریبتن تصبح غرسا من لحوم الغوافل. اوګدا اشعار دي قرطبی نقل کړی دي. پاک دامن ده د عیب ځای به کې نشته دي او غیبتونه هم د چا نه کوي او غوخه یعنی د خلکو غوخه نه خوري. نو عائشہ رضی الله عنها وی تا خو خړې نو تا خو خړې او وی زما آل محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت ته بس دا غلطی وا شوی ما خو زما خو خپل د زړه تمنا دادا چې فإن ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. زه خداوام زما عزت زما د مور عزت زما د پلار عزت د نبی علیہ السلام دی عزت قربان شي او بداوی خدای شیو بیا وو ته بل ملګری وی پیدا لګه د بس ته کنه چې په دنیا ډون شي دی الاب علیم فی دنیا والاخره. عائشہ رضی الله عنها وته پیدا زما د عمل سزا ده چې په دنیا آسان رضی الله تعالی عنہ په اخر عمر کې ډون شي وی بس خبره ختم شو. بیا به عائشہ رضی الله تعالی عنها سره بیا داغه نه پس بغض نه لرلې بس خبرو ختم شو. ولا تعلل الفضل منکم. قسم نه کوي یا اتلی چې د الیتن نشید الن نشید قسم په معنا راځي او د یعلونکم خبالان چې شي په معنا د کمیم راځي. ولا یا تعلل الفضل منکم. قسم نه کوي یا ولا یا اتلی کمې نه کوي خواندان د فضل د دې آیات اولنې مصداق سوکته ابو بکر. قرآن وته وی اولل فضل خمینی وی
ویدا تحریفای ابوبکر در صریح قرآن چې ابوبکر په قرآن کې کم تصریحات تفریح دغه کړی دي تحریفات صراحتن باب په قائم کړی دی باب ولا یاتل الفضل منکم قسم دې نه کوي کمې دې نه کوي خاندان د فراخای د خاندان د مال استاسو نو د فراخای ایو طول القربا چې ور دي کیدای یا چې نه باور کوي خاندان د رشتو ته او غریبانو ته والمهاجرین او هجرت کوونکو ته پلار د الله کې چې دا قسم چې نه ور کوم نو ولي عفو معافي دی وته کی او مخ ته واړی یعنی غلطی دی ته بیان یادی بس خبره ختم شو ولی عفو ولی اصفحو معافی دیوتو کی او مخد تیوالی الا تحبون آئی اغفر اللہ لکم آمین نکوئی چه باخنو کی اللہ تاسو تام دامین نکوئی چه اللہ تبخنو کی الا تحبون آمین نکوئی آئی اغفر اللہ لکم چه بخنو کی اللہ تاسو تام ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ فرمائل بلا نحب مینوم دا چه اللہ دی رات معافیو کی بیا غصر احسان شروع کو والله غفور الرحیم الله دې بخنه کوونکې مهربان ان الذين يرمون المحصنات بیا زورنا او ير الاخرت یقینا کسان چې بد يرمون المحصنات چې تومت لګي په پاک دامنو زنانو الغافلات پنا خبرو الغافلات د زنانو په صفت کې ویل دي الغافلات چې دوی بسي غافلی وي د دنیا په ډیر اوپر سوپر ونه پويږي په ډیرو قصو کتارو بده پويږي نه دا نه چې موږ ول دور تعلیم ورکو چې کم از کم ټلیفون خو ملاول شي کنه او چې یارانه په خې جوړي نه دې لپاره وي نه الغافلات نه خبر دي په دې شزونو قصو کتارو باندې موږ ته دور وایو چې ایکسپایر ډیټ چې کم نه خو بیا په دوای څه کوي معلومه ایکسپایر ډیټ خو به معلومه کنه دور تعلیم ولمون ورکو نه دی معلومه چې زړه دوايي شي زنانه اډوم نه خوري هي تخپته لګي د دې ډبې زوړ د پرې دوايي وي لري کوي هغه ستانه خپوي وایا زړې غي ډخري نه الغافلات ستاره تاریخ نه مخ کې هغه وی بوتل والا کاکار اغله دی پرې دوی د لګ دی په کې دا واړه وي بوتل خرڅ کا هي په بوتلو باندې ځان لا پاپړو نه نالي الغافلات نا خبر ابن مدارک کوئی نقیات القلوب لیس فیهن دغاون ولا مکرون نقیات القلوب پاک زړونو والا سپینیاتی بس دا سپینیاتی زنانا پاک دامنی الغافلات نا خبره د دنیا په دې کارونو مارونو په دې مکرونو په چلونو نه پويږي نقیات القلوب لیس فیهن دغاون ولا مکرون نه پکې دوکېشته او نه پکې چلونا دا غافلاتی الغافلات المؤمنات د پوخ یقین والا دانه چې باباګانو په سروانی دا ول صفت کړي المؤمنات د پوخ یقین والا منون کې د سورته نور مانی او عمل پکې چې په داسې زنانو څوک تهمتونه لګي نو لعنو په دنیا او آخرت پلانت کړي شي په دنیا او په آخرت کې پلانت ولهم عذاب عظیم او دې له عذاب لوی یوم تشهد ارجلهم پاغرس کی کله وی ولدا عذاب وخر روان دي یوم تشهد پاغرس کی چې بیان بو کی بدی باندې چې بيد دی دې جوی بووي چې او په مونږ باندې دا خبره کړو په مونږ باندې په صحابه تهمت لګولیو السنتهم جوی ویلوي وایدیم اولا سن دی چې او په دې قلم لیکلو چې عثمان خائن دی په دې قلم لیکلو چې موایب دتی دی و ایدیهم او په جب الله سن دی وارجلهم او خپل دی چې دغه پارټای میټینګ لواتو په دغه خو باندې باندې پارټای میټینګ روانو وارجلهم او خپل دی هغه به بیانو کی چې او دا شانت دی خلکو سره د ناس پاسو هغه باندې چې دی عمل کاو ټول به بیان کی یوم ایذن په قرض باندې یوفیهم الله پورا ور کې دی لرا الله بدل ردی کرام دینهم الحق ور کې دی لرا الله بدل ردی الحق پورا ويعلمون او دی تو پتو لگی چې یقینا الله هو الحق المبین هغه د حق الله د حق الله دې بالکل کارا او ثابت المبین کار کون کې دا پلوم حق دې او حق کار کيوم ان الله هو الحق المبین یقینا الله دې بالکل ثابت بالکل کارا المبین
کار کوونکې دا الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين پلیت پلیتو لدی پلیت که ظاهر معنی او کینو معنی دا شو چې پلیت زنانا د پاره د پلیتو سړو دي نو نعوذ بالله د مشرک نه لوی پلیتی نو مشرک خزه چې د پیغمبر وا نو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نوح عليه السلام خزه کافر وا لوط عليه السلام خزه سوا